ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. زما سره سینیر صحافي زیجان صاحب موجود دی او د باجوړ حالات چې کوم دي هغه ستاسو په وړاندې باندې دي چې په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د دغې لپاره د باجوړ مشران چې دي نو لګیا دي جرګې کوي او ځای په ځای باندې میټینګونه کوي. خو ډېر وخت شو، یوه نیم میاشت زما خیال وشوه د 29 جولای نه د دوی دا جرګې میټینګونه روان شوي دي. بلکې د هغې نه چې یو سټپ وړاندې شو نو په 10 جولای باندې چې دی نو په 13 جولای باندې امن پاسون هم شوی په دغه مت کې. هغې نه یو سټپ چې وړاندې شو نو په ښار کې هم امن پاسون شوی. ایسي صاحب چې دی نو پکې شهید شو، مولانا صاحب پکې شهید شو، بیا پاسونونه وشو، جرګې وشوې. خو د هغې د پاس هم ډېر شی په زرګونو خلک بې کوره شو او د جرګو غړو به دا ویل چې کوم عملیات روانېږي نو په دې کې یقیندیاني دا راکړې ده چې سیویلین ته به نقصان نه رسي، کورونه به نه ورانېږي. خو موږ ګورو چې سیویلین پکې شهیدان هم شو، کورونه هم پکې وران شو. عجیبه صورتحال جوړ دی. په دغې باندې زیجان صاحب سره خبرې اترې کوو. سینیر صحافي دی په دې جرګو کې کیني پاسي او هر څه نه باخبره دی، ځان ته پوهو. ډېره مننه زیجان صاحب چې راته وخت مو راکړو. شکریه تاجک صاحب چې په دې اهمه موضوع باندې موږ راوغوښتلو پوښتنې کوئ. اول ته چې کومې جرګې روانې دي، تېره ورځ په پېښور کې کنونشن سنټر کې چې کوم دی، په نشترحال کې چې کوم دی نو جرګه بیا وشوه. باجوړ کې هم روزانه ډي صاحب سره ملاقاتونه، کمانډنټ صاحب سره ملاقاتونه، IGFC صاحب سره ملاقاتونه، کله اغل تزاغو سره ملاقاتونه، کله دلته راځه دې سره. خو څه فایده چې دی نو د جرګو د قوم ته راونه وتله. وجه څه ده چې دې جرګې څه دومره بینیفټس قوم ته رانه وړل؟ څه شي جرګه؟ دا چې کوم مشرانو جوړه کړې ده، قومي مشران پکې دي، سیاسي دي، قبایلي عمایدین دي او لګیا دي کله د مېلمنو سره دغه کوي. تاجک صاحب معذرت څه زه د چا تصحیح کول نه غواړم او جرګې موږ لیدلې دي، موږ اورېدلې دي او موږ اوس هم ګورو د خلکو ده. جرګه هم په شړه ځمکه باندې داسې یو ګول دایره جوړوي، هغه کې خلک ناستي مشران، اوس خو سیاسي مشران، قومي مشران دواړه، او هغه څه کوي؟ فیصلې کوي. صحیح ده، ټیک ده. بیا ډېره د افسوس خبره دا ده چې جرګه ختمه شوې ده. اوس جرګه به څوک کوي؟ څوک به کوي؟ څوک به کوي؟ چاله چې تا 75,000 روټ یو ورکړې، 15,000 نه سیوا دې بل ورکړې، د قام واک اختیار ورسره دی. په دې بل طرف د یو MPA له 15,000 او 20,000 روټ ورکړی دی. ستا د باجوړ د جرګې همدغه مشر دی. 3 MPAګان، یو MNA او 2 MNA. ټیک دی چې 2 ستا د ناظم یا چیرمین دا دي. دې خلکو له موږ دا ووټ په دې باندې ورکړی چې دا به سبا زما دپاره، د خپل ذات دپاره نه، د خپل ذات دپاره به وزیر اعلی ګریوان ته لاس نه وراچوي، زما د ذات دپاره به وراچوي چې ما وټ ورکړی. کور به خپل یادوي چې یاره زما کور که وران شو نو ستا کور ته به درځم او د وزیر اعظم کور ته به درځم او دا به ورانېږي. دا ما چې ولې دا وټ ورکړی دا زما دا ورانېږي. لکه مطلب دا زما کور د ده کور نه دی، دا صرف د وټ په وخت کې ما استعمالوي. صرف د وټ په وخت کې دا تیمتراش او غاښي پاس او نوپاس او غاښي پاس ته به رسي او چې کله په ما باندې سخت وي نو بیا به د انات کلي نه بره نه ځي. ګوره دا یو سوال دی. بیا جرګه چې دا جرګه ټیک شو دغه د پاس هم ته جرګه کې صحیح شو. دلته موږ ته قیسې کېږي کم یو راغلی دی او دې سپیکر مخې ته د 4-5 کسان دلته ناست دي چې د هغه پورې نه پاڅم، څوک به هم خبره نه کوي، د هر سړي مایک به بند وي، چې کم خبره کوي زه به په مایک وردانګم. نن په ما باندې تکلیف دی، چا داسې کړې ده؟ بیا د شرم د پاسه شرم ته ګوره چې تا زه رابار کړلم، ته اعلان کوې چې دومره به در کوم او دومره به در کوم. یو پالیسي واضحه نه ده. تاسو ورشئ په دې کیمپ کې تپوس وکړئ که 15,000 اعلان کړي، 9,000 راغلي، که لک یې کړي دي، چاله راغلي، چاله نه، چاته وایي ستا کارډ بلاک دی، چاته وایي ستا د ښځې کارډ ته پیسې تللي، چاته وایي ستا د تره کارډ ته پیسې تللي. دا څه دي؟ چاته 1 روپۍ نه ده راغلی. څنګه چې زما سابقه MNA اوس فوکل پرسن وایي صحیح شو، څنګه چې د ژوند قیمتي دی داسې زما د هم قیمتي دی چې دله خو بلډ پروف ګاډی ورکوي. خو زما دې ته دومره تحفظ نشته چې دا وایي زما کور وران شو نو زه به دا کوم. نو د ده کور او د ده کلی محفوظ دی صحیح شو. خو زما د کروڑونو روپو چې زما پلار نیکه محنت کړی دی، په کال 2 کاله کې نه دی جوړ کړی، په مشکله کور جوړېږي، په کال 2 کاله کې نه دی جوړ کړی، محنت یې کړی، د پلار د نیکه د ډر نیکه یو سیستم را روان دی، کاروبار یې کړی، روزګار یې کړی دی، ځان یې وژلی، نو ایلې په 3 کروڑه کور جوړ کړی دی. هغه ورانېږي. ولې ورانېږي؟ او ستا دا محفوظ دی. ته دلته د قانوني خواته دی د باب د دیز نه کوې چې زه به د وزیر اعلی کور رانم،
خو په دې خبره د خپل محفوظ کو خپل کلی محفوظ کو زه د پکې ورکړم. بیا جرګې له زه راځم، جرګه دا چې د پولې او پټي نه ده، نه څه د ګاډي مساله نه او نه د سایکل ده چې ته پکې جرګه کې هلته به ځې او دلته به ځې. زما په خیال باندې موږ چې څونه تپوسونه کړي، جرګه د چا سم نه وه پکار، جرګه صرف او صرف په خپل منځ کې پکار وه، خپل یو کلیر سټانس راوړل. بالکل که هغه هم نه وي او سیاسي لیول ته وي، څنګه چې ته اف سی آر ته یو شولې د ان پی نه واله د مسلم لیگ نونه پورې، د مسلم لیگ نون نه واله د پاکستان تحریک انصاف پورې، یو بغیر د جمعیت علماء اسلام نه علاوه. ټیک ده، ته د دې دپاره یو شولې او د دې نه تا په لکونو خلک اسلام آباد ته بیول، دې نه په لکونو خلکو تا په جرګو کې کېنول، عمدقه خلک به تا راویستلی وی چې پرون دې په ما باندې دغه عذاب راوستو، نن را باندې دا عذاب راولې. په کار دی چې دې عذاب ته هم یو شوي وی که نه. خو تاجک صاحب زه به درته صرف یو خبره وکړم، په دې به ټول پوهېږي، ټول پرې پوهېږي. دلته سیاست، دلته هر شی د خپل ذات د مفادو دپاره دی. اوس که زما نه ډي پي او سیکورټي واخیستله نو زه دا خبره نه کوم چې لکه زما څخه خو 3 کسانو یو یې نه واخیستو دې وطن ته ضرورت دی، خو زه په تا باندې پوسټونه کوم، په بل کوم، په بل کوم، ډي پي هم شرموم، پولیس هم شرموم. زما نه سړی خو دا وضاحت نه کوم چې لکه زما څه 3 وګوره 2 راته پرېښي دي. ټیک ده، که دا یې راسه نه کوله ډي پي او ښه سړی دی، که دا کمانډنټ دی، که دا زما خبره منله خو ټیک سړی دی، که نه نو په دې چوک کې به ودرېږم چې یاره ای جو دهشتګرد دی، اس کې پیچور دی. او بله واوره د ماضي خبره واوره، موږ کښېنو دې خبرو صرف او صرف دا خلکو له ذاتي پیدې ورکوي. تاسو پر ربې کښېنو وکئ چې دې خبرو دا څوک یې چې کوي، دا نن ستا د فوډ ټیکهداران دي، د ورځې ستا د خوراک ټیکهداران دي. هلته ورته د عزت ځای میلاویږي، هلته ورته غټه کورسۍ میلاویږي. بله ورځ اخندزاده چټان زموږ ډېر خوږ مشر، دا ټول مشرانو زموږ د بازار ملګری واجد صاحب هم ډي پي او ته مې موجود موږ ته خو ډېر ښه چل یاد شو د ځوانانو ته، او خاص کار موږ ته. ما زه به هم نور په چاو کې ووایم چې یاره دا هېڅ هم نه دي، او چغې به وایم او سورې به وایم، حال به به راته دلته ډېر ښه ځای میلاویږي، هلته به هم راته میلاویږي. زما خوله بندولو کوشش به کېږي بیا چې دا دا شی ټول د قام دپاره نه وي، که د قام دپاره بل زموږ په قام هم دی الله رحم وکړي، انتخاب هر چا کړی، موږ هم به ووټ ورکړی. په کار دا دی چې را روان وخت کې سوچ وکړي او بیخي سټامپ پیپر باندې دې لیکل واخلي د خلکو نه چې که دا سخت را باندې راغله نو ګوره ستا کور به پکې ورانوم، زما بچی څه کوي، ستا بچی د بار ته تللی، ستا د کور د کالونۍ صحیح، ستا د کور د سکوټ صحیح، ستا د کور په ښار کې، ستا د په پېښور او په پنډۍ کې یو دلته پې ما وجني. زیدجان صاحب یو ډېر مهم سوال دی، د باجوړ خلک موږ اکثر پوسټونه ګورو که نه چې دا سوال اوچتوي، چېرې ډېر خلک پاسېږي وایي چې بهی زه د خپل کور ذمه وار یم، زه یې په خپله ساتم، ته مه راځه. صحیح سلارزي را پاسېږي وایي چې بهی زه خپل کور ساتم، تا ته ضرورت نشته، مه راځه. بیا مامون کې ولې دا ریزسټنس نه کېږي؟ ګوره تاجک صاحب زه درته یو خبره وکړم، په سلارزي کې مشر را پاڅېدلی صحیح شو، او زما د دې کیمرې شاته یو کشر ولاړ دی، خو که یو سړی رالی په ما باندې ورکه او د کشر ته ما دا ویلي چې بس ورځه پې دا کشر پې ځان وجني. ټیک ده، ګوره د سلارزي مشر را پاڅېدلی دی، غږ یې کړی دی، کشر پسې ولاړ دی، کشر ته بیا مخکې ټوپک اخیستی، هغه مشر مرګ له نه ورکوي. زما په مامون کې زما مشري چې څوک کوي هغه جرګه شروع کړله. ټیک ده، مخکې هم جرګه کړې، مخکې خو نه ده خو اوس جرګه وشوله. ټیک ده، زما مشر ټاکلی شوی دی، هغه مشر مخکې شو، نو چاته خو ضرورت رانلی که نه. د درنې غږ وشو خلک ورله راوتي دي، د جلسې غږ وشو خلک راوتي دي، د خانزیب مولانا صاحب شهادت نه وروستو غږ وشو، تاسو به کتلي د صدیق آباد پاټکه پورې خلک راوتي که نه. په تاریخ کې غږ تباه وشو، او عام سړي خو همدغه کار دی چې سیاسي سړی پې غږ وکړي هغه راوځي. چا غږ کړی د مامون د په کشر باندې چې ټوپک راوباسه زه درسه ولاړ یم. ټیک ده، او جرګې لکه زه راشم جرګې خبره مونږ لاړه نه تاجک صاحب دا ملکونو خبرې دي او بیا پسې ډېرې غټې خبرې دي، خو جرګه زموږ په خپل منځ کې پکار وه. جرګه د سلازي ترکلاني زما د مامون د دې مشرانو د سیاسیو د دوی په منځ کې جرګه پکار وه چې یاره موږ حکومت ته څه جواب و، د نورو خلکو ته څه جواب و. جرګه داسې پکار وه، اور خو زمونږ په کور کې اور خو زمونږ په دې کې بل دی. بیا داسې پکار وه چې دا خلک تا ومنل، اوسه پورې خو تا نه منل، تا خو هر شی په حکومت په پوج وراړه او تا ولیدل، تا ومنل، تا وویل چې یاره دی که زما د کلي سړی دی، زما د علاقې سړی دی. ټیک شو،
د دې خلکو دا نه چې دا هلته دي دلته کورونه شته دلته مشران شته دلته رشته دار شته دلته خور خورې شته دی دلته سخر شته دی دلته د تره زوی شته دی موږ په چا باندې بد نه وو خو لکه دا خلک په دې خبره د مشرانو دا شو مجبوره کولی او چې دا خلک لږ دغه کوي ټیک ده ستاسو په دیر کې بله جرګه شوې 2 ټکې خبرې پکې شوي زما په سلارزي کې 2 ټکې خبرې شوې دي دغه شان شوی دی تقریرونه نه دي شوي تقریرونه زمونږ جرګه دې ته رسېدلې پرون به تا کتلي چې هر سړی راځه تقریر کوه دلته د اخندزاده چټان په کور کې چې کوم هر سړی راځه تقریر کوه بل ځای کې راپاڅه هر سړی تقریر کوه او چالم چې د تقریر موقع نه ورکې خفه کېږي هر سړی به تقریر کوي موږ هم پکې وکړو موږ هم پکې اوس ښه ټیک ټاک شوي سیاسي شوي سیاسي خبره شو کولی چې څنګه خلک کوي جرګه تاجک صاحب دا ده چې یو دایره جوړه شي په هغه کې مشران کینی او هغه خپل یو لایحه عمل جوړ کړي او بار که سل دي که 200 دي که 300 دي دې ورته یو اعلان وکړي چې هلکه زموږ دا خبره شوه او راپسې ودرېږئ که نه ودرېږئ. خو اوس یو بله زما د متاثرینو نه ګیله ده ستاسو نه بې ځان پوهمه ما ته روزانه چې میسجونه کېږي یاره موږ ته روپۍ رانلې موږ ته خوراک لیټ رالې موږ ته د کور مسله ده یقینا دا مشکلات خو دي سړی کور پرېږدي نو خامخا ورته پکار ده چې فیسیلیټیز میلاو شي ډېر زیات مشکلات دي ډېر خو بېرته دا چا ونیول چې هغه اپریشن به کله ختمېږي موږ به کور ته کله ځو دا خلک ورسره داسې یوسټو نه شو عادت ورسره نه شو. تاجک صاحب په دې خوند باندې څوک نه پوهېږي اوس پې دا سیاسي هم پوهې شو د دې ډېر عجیبه خوند دی مخکې به د خلکو ادارې او پوج بدنامه یاره به دا ډالر اخلي که ډالر نه دي نو په د پاکستاني روپو کې دی هم اوس لګی دي ته ما ته دا ووایه چې د کومې ادارې احتساب کېږي اوس هر سړی په خپل ځای لګی دی که نه ټیکهداري راغله د فوډ د خوراک صحیح ده ټول نه مخکې پکې دغه خلک حاضر وو نومونه یې ته اوس ویلی نه شم خو چې کوم خلک په دې چوکونو کې ولاړ دي او یاره یې جو دهشتګرد دی اس کې پیچي وردي او زه به د ډي سي دا وکړم او زه به د ډي پي او دا وکړم او زه به کمانډنټ د کورس هغه خلک ټیکهداران دي صحیح شو ستا چې څومره سیاسي اوس منتخب غړي دي ښه به اوري صحیح ده د یو کس دا چې ځکه چې پکې نیول شوی دا د چا کس غریب شرمېږي پکې بل خو په شا یې بل دی صحیح شو پرون ډي سي صاحب د خپل پیر نه تصویران ورکړي ټول پکې واضح ښکاري ټول د امپیګانو خلک دي د ام ان اے صاحب کس پکې دی د اناد کلي بازار د صدر صاحب پکې دی د ښار د بازار د صدر صاحب پکې دی چې څومره سر رسوخ والا خلک دي د ټولو دا پکې دي دغه لیست په تاسو کتلی مي په به د تصویرانو کې هم شته دی ټیک ده زمونږ شي حالات دې حد ته رسېږي خپل مقاصدو ته متاثرینو چې څنګه تاسو ته وایي ما په خپله یو څو ته سختې خبرې وکړلې چې ته خپل ایم پی اے یا سابقه ایم ان اے یا موجوده ایم ان اے ایم پی اګان پېژنې ویل چې او مال راوځه د دې کور مخې ته احتجاج وکړه دا د راوځي د سټېډیم مخې ته دې کېني که نه چې زما دا مسله ولې یو طرف ته مې کور رانیږي بالکل بل طرف ته زما کور رانیږي بل طرف ته زه تا بې کوره کلیم بېزتي دا د دې خلکو نه جامې ویستلی شولې ګوره د سکول خلک خبره کوي ټیک د چالو په تندر یوله د ماشوم مستقبل یو کال به وروسته شي صحیح ده خو بیا خو یو تکلیف دی که نه د خلکو ته خو دی که نه په سکول کې یا بجلي شته او نشته اوبه شته او نشته پردي ځایونه دي خپل کورونه خپل کلی خپل پټۍ خپله پوله وچه دي ناره دي د دې پولې نه بس ټغره وشو که پاخې که ټایم پې تېرېږي او د دې خلکو خطبه یې وکړله او دا خلک اوس هم نه راپاڅېږي په کار دا دی په کور راپانڅې د کور په حفاظت راپانڅې دي د کلي ولې خپل حق پسې خو راپاڅه که نه چې لږ روپۍ لاندې لکه څه شولې هغه روپۍ به کله راکړي او دا دلته چې مې شرمې لکه د یوې ورځې خوراک وله تا ورکړلی کم ډرای فروټ چې دی په 3 ورځو کې ختم شوی اوس بار روټۍ پخوي که نه خلک یې تباه او برباد کړل د سترګو بیماري پکې ګډه ده د خېټې ده پکې ایزه پکې ګډه ده صحیح ده او په دغه ځای کې ورته یو کیمپ لګېدلی دی پته نه لګي پرون مې ورته وویل چې لکه دونه چټونه پکې څه نه لیکي خو چې څوک راځي وایي چې سترګې ورته وایي چې دغه ځینې ملهم راواخله ما ته څنګه هغه دې راواله لکه داسې یو شی شروع دی خو په کار دی چې دا خلک راوځي که نه چا له وټ ورکړی دی چا وله دا خبرې کړي دي په دې پسې د راوځي دا تپوس هم دې وکړي ستا زما تا خو ویل چې زما کور وران شو یا زما د چا کور وران شو نو ستا کور به ورانومه نو په کار دا دی چې ورشي پسې که نه چې لکه ستا دا خو بچ دی دا زما د دې به څه کېږي دا هم دی نه کوي لکه تاجک صاحب پرون په دې باندې ما بحث وکړو چې یو سړي په کور باندې کروڑ روپۍ لګولي دا به ونه بیا 4 لکه ورکړي څنګه چې په 2008 کې ورکولې ما د یونس حاجي صاحب د لو بخي د هغه د کور مثال ورکړو په عنایت کې لیکي چې داسې کور په د ټول عنایت کې لیکي د چا نه و د هغه د وران شاغل هم 4 لکه روپۍ ورکړي
لکه یو کمره یو واشروم په 4 لکه جوړیږي جوړیږي. چې 10 لکه ورکې جوړیږي په 10 لکه نه جوړیږي یو واشروم په نه جوړیږي نو دا ظلم به بیا را رواني او زمونږ د خلک به بیا هم دغه شانه ودی تپوس باندې کوي په کار دا چې راوځي دا ځای بند کړي موږ به ولور شو کنه. مهرباني ډېره مننه. عزتمن. ګرانو کتونکو ځایجان صاحب سینیر صافي دی او هر څه د مخې تېرېږي او یقینا ټول صافیان په دې باندې فکرمند دي چېرې دا خو د هفتې 10 ورځو ویل کېده همدې جرګې غړو به ویل چې د هفتې 10 ورځو خبره ده خو میاشتو ته خبره ورسېدله خلکو سره خوراک ختم شو نهر دي ماشومان جاړي بیماریانې دي هېڅ قسمه څه تپوس یې نشته اعلانونه ورله وشو چې روپۍ به درکوو هغه هم پته ونه لګېده هېڅ پته یې نه لګي د پاسه دا ده چې هغه کم خلک بې کوره شوي دي هغې هم دا تپوس نه کوي چېرې موږ به کور ته کله ځو خپل کورونه به ډېر ښه ړنګ شو د دې منتخب غړو نه دا تپوس هم نه کوي چېرې تاسو دې لپاره څه پالیسي جوړه کړله د دې به څه کېږي بهرحال دا داسې خبرې دي چې هر چاله د دې تپوس پکار دی چې وکړي سوشل میډیا ده یوازې ځایجان او وحید تاجک نه دی ذمهوار هر چاله دا پکار دی چې تاسو یو پوسټ کوئ چې بیا زما چې کور وران شوی دا به اوس څه کېږي د دې یا چې کوم دا زه بې کوره شوی یم یو میاشت وشوه کله به کور ته ځم نو که مونږ دغه رنګې د دې منتخب غړو نه حکومت نه متعلقه ذمه دارو نه دا تپوس شروع کړو نو امید دی چې دا مسله به زر تر زره ختمه شي که نه مونږ هم ورسره ځان عادت کړو پکې خوشحاله یو او نه د خیال چې به زر ختمه شي